أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام کیسا وہ سورۃ یونس کے نن تاسو تفصیل سره واوریدا چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دوی دواړو فرعون ته په کوم انداز کې دعوت ورکو او هغه څنګه انکار وکړو. بہرحال هلاکو چې کله هلاکېدو ان د هلاکت په وخت کې هغه وویلي اوس تاسو واوریدا غالبا 70 یا 16 رکعت اوس تاسو د تراو نو هغه ویلي چې ما ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې چا باندې بنی اسرائیل ایمان راوړی دی. نو الله جواب ورکو په دې انداز کې قاری صاحب الفاظ سره تاسو واوریدو انا اوس ایمان راوړي تا خو نه بدله تا د هغه بار دلایل موسی علیہ السلام ذریعہ سره هارون علیہ السلام ذریعہ سره او ورته د مرګ فرشتي ولیدي اوس یې منې اوس ستا ایمان قابل قبول نه دی او ستا بدن ته وزن نجات ورکوما ستا د بدن دا نمونه تر قیامت پورې دې لپاره چې خلک هغه نه د سبق واخلي. چنانچه ما دا هغه جسم ته الله فرمایي نجات ورکو او دا هغه روح او دا قوم دا الله تعالی هلاک کړو او هغه ته په قبر کې باقاعده عذاب ملاویږي. دا کیسه تاسو تفصیل سره واوریدا. بیا مختصر د یونس علیہ السلام قصه وا نینوا یو کلی کې د یونس علیہ السلام تقریبا د 1 لک کسانو ته الله تعالی استولیو او دا د الله تعالی د عذاب نه يرول چې تاسو د الله د عذاب نه ویریږئ او تاسو باندې به الله عذاب راشي. چنانچه د الله طرف نه دې اطلاع ورکړه چې 3 ورځې کې به الله عذاب راشي او یونس علیہ السلام د الله د اجازت نه مخکې دغه چې الله تعالی اجازه وکړي چې تاسو هجرت کوا دا اجازه لا شوی نه و چې کله قوم پرې خو د ولارو چې عذاب راځي. یو کشته کې سفر کاو کشته دا کوا فیصله وشولا چې یو کس مغورځو قران دازي وشولا د یونس علیہ السلام مخاطره بعد روایت کې بیا شو او دې دریاب ته وګرځو او یو ماهی تیر کړو. الله تعالی فرمایي هغه ماهی په درو پردو کې دې د تن نشوندې اوساتو الله ورته شوندې کینه ولتا ژوندې کینه وا دته کوم پوه شو چې یونس علیہ السلام هم لاړو او حالات هم د طوفان برابر شول نو قوم معافي وغوښته الله تعالی نه چې الله تعالی موږ ته معافي وکړي. الله وايي داسې حال کې ما هیڅ یو قوم ته معافي نه کړای الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام قوم ته تاسو واورئ اوس تقریبا 19 رکعات کې تاسو 13 رکعات کې واورئ الله قوم معاف کو او یونس علیہ السلام دا په ماهی په خېټه کې الله ژوندې وساته او الته دعا کوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما غلطی کړې ده الله ما معاف کړي. الله معاف کړو ماهی نه راووت بیمار وو دغه چې وبو کې لاس یو ګنځت پکې دې خراب شي او د ماهی په خېټه کې راوځه تیر کړه او دوباره خپل قوم ته راغی او د الله تعالی دعوت رسول شروع کړل. د دې واقعا هم تاسو په سورۃ یونس کې واوریدا. دینه بعد په سورۃ هود وو هود کې د نوح علیہ السلام قصه ده دا ان شاء الله بیا سبا مختصر بیانوما ځکه وخت مختصر وی احکامات دی بیا پرون احکاماتو کې تقریبا یو څو آیتونه پاتې شوي وو. یو آیت تاسو د پرونی احکامات واورئ دغه چې کوم احکامات بیان شوي وو هغه د الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. آیت نمبر 87 سورۃ مائده دغه احکاماتو کې ودا چې اے مسلمانانو حلال او پاک شیونه ما حراموي. دلته یو قاعده ذکر اصل خبره د الله حکم و منو کې وي په دې کې نه چې دغه مخکا او کده غوا مخکا دا اخرى او دا مخرى سجده بیت الله ته مخکوا یا بیت المقدس ته مخکوا الله په نسبت د الله حکم منل دا اصل خبره ده. اگر بنا څنګه دا بنا ایدا ډېر دې دا لک دې دا خدای دا بد ده
صلی الله علیه و آله وسلم طریقه ده ته به هغه ته ګوري ستا عقل مني او کنه مني ته په حکمت پوهیږي او کنه پوهیږي ته خیالي او که کم کړي الله پکې کم نه کړي الله کم نه کړي نو څنګه حکم چې په حرامو کې د خورو ده یعنی حرام به نه خوري ګناه ده الله طرف نه همدارنګي حلال حرام اول هم تکرنګي حرام دي لکه څنګه چې هغه حرام دي دا د الله نه فرمانی ده په دې الله تعالی اندومره خوشحالي کی بخاری شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو قسم خورلې وي چې دا کار بنه کوما او هغه کار د نیکۍ وي د ګناه کولو قسم خورلې ده یا د نیکۍ نه کولو قسم تاسو خورلې ده نو بخاری شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم ده چې داسې قسم بیا مات کا د دې په ماتولو کې ثواب ده اسه قسم رسول ضروري دي کنه خو د دې ماتولو کې ثواب ده مسلم شریف کې د دریو مسلمانانو کیسه بیان شوې ده دا دریو لال دا عائشہ رضی الله تعالی عنها پوښتنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی څنګه و روزه څنګه ساتلې او نور زندگی وغیرہ څنګه و په هر حال دې دریو خپل کې معاهده وکړه یو اولی چې زه به ټول عمر روزه ساتم بل اولی زه به ټول شپه عبادت کوم او خوب نه کوم بل اولی زه واده نه کوم دا الله رضا ده پاره د الله عبادت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د پته وچلې دا درې واره راوختل پښتنه وکړه هغه ویل چې هاو یا رسول الله مونږ داسې ویلي چونکه ته پیغمبري او مونږ وایو چې ته مونږ نصیحت عبادت گزار او معصوم یې نو دیو جن مونږ ویل چې مونږ عبادت دا کوشش وکړو چې تا نصیحت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منع کړل هغه د کار په خو نه ویلي پدې ورته ویلي او دا ورته فرمایل چې زه آرامم کومه مونږم کومه روشن ساتما نیم ساتما وادم کوما ضرورت زندگیم پورا کوما دو دیو جن داسې تاسو مکوئ بده کې الله تعالی فرمایي یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله شاهد بدان حرام کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بیان کما دغه چې دې کې بیا ما د خلینو بوی راځي یو منصوبه بندي شوی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایل چې حلال شی تاول بدان حرام کړی دی حکم داده کم شی الله حرام کړی وي دا به حرام وي کم شی چې الله حلال کړی وي دا به حلال وي ته په خپل عقل حلال ولې نشي نن درس ده سورۃ مائده آیت نمبر 88 وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اے مسلمانانو حلال او پاک خورئ او الله نا ويریږي ګنا نه ځان بچ کړئ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان کم قسمنا توجه کوي تاسو عادتن خورئ یا تاسو د شبي عادت ته عادت بده پدې باندې الله تاسو نسینا لګمګه پښتو کینا والله چې لا ولا نو ولا 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 حالانکه قسم دی والله قسم ده ولا کو کما نا وخرنا ولا کو خرمنا ولا چې خوري بنا ولا کو خرمنا ولا چې نه بخوري دا موږ هم تور باندې وایو الله وایي دې قسم باندې ګناه نشتا ها هغه قسم چې تاسو اراده وکړي او بیا په الله باندې قسم وخورئ دا په حقیقت کې تاسو په خپل خبره الله گواه کړو الله به دې تاسو کوي دا قسمونه به تاسو پورا کوي خامخا کلم چې تاسو قسم وخورو نو کما تم کړو هغه دا قسم تاسو مات کړو نو کفاره به سي فکفارته اطعام 10 مساکین لس مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي څنګه ډوډۍ به ورکوي من اوسط ما تطعمون څنګه چې تاسو خپل کور ولته مناسبه ډوډۍ ورکوي نه ډېر زیات د خیر ډوډۍ ضرورت شته او مې خامخا د خپل حد نه کموا لاسو کسانو ته ډوډۍ ورکا خپل کور ولته ډوډۍ برابرېږي نه یا بل څه مشکل دی نو کیسو ته هم کپڑے ورته وکا لاسو کسانو ته مناسبه کپڑے
د قسم د ماتولو سزا بنیاد باندې دام دی وس نشتا فمن لم یجد فصيام 3 ایام دا دی بیا 3 ورځې روزي وساتي متصل یعنی دا پروټین نشي ورکوي کپریم نشي ورکوي نو 3 ورځې روزي به وساتي د قسم د ماتولو سزا په بنیاد باندې که قسم د ګناه خلري نو خامخا به ماتي او کله نکړي یا بل قسمی ماته کو خطبه صورتونه کې کفاره به ورکړي دا د الله طرفنا پتا سو باندې حکم دی حکم سره د جنای آیات کې واحفظوا ايمانکم د خپل قسمونو حفاظت وکړي ځکه چې بده کې تاسو الله گواه کړی دی او چې څوک گواه کوي دا د خپل گواهی به پوښتنه کوي نو الله ورته چې ما چې گواه کوي نو زه به پوښتنه کوم نو چې ماته کې نو سزا ورکا همدغه الله تعالی تاسو ته احکامات بیانوي لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ آیت نمبر 90 سورۃ مائدہ 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا څلور شیونه ګندګي ده څلور شیونه الله ذکر کړی دي په څلور وځان پوي کا ټول اول خمر د خمرن یا خمار یا خمار د دې نه ده ماده ده خا میم او ری د دې لفظي معنی ده وګت صادر غټ صادر چې زنانه پکې پټيږي زنانه پردې د بنیاد باندې اچي او دې تشریح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کړی دا هغه معنا دا څه کړی دا عمر رضی الله عنه روایت عبد الله ابن عمر نا مسلم شریف حدیث ته چې کل مسکر هر یو نشکون کې شی خمر هر یو نشکون کې شی دا شراب دی او هر شراب حرام دی یو معنا دا ده دویمه معنا دا ده چې هر نشکون کې شی دا نشدا او دا پردره ولی لکه معنا به د پرده وکړه او دا حرام دی دا حرام دی چونکه شراب چې جوړېدل نو کجورنا انګورنا یا د نورو شیونو چې جوړېږي کله چې دا په ټاچې چانټې کې یا ټاچې کې واچي هغه سر بند کی او څو ورځې بعد هغه چګونه یا جوش وایي د دې بندولو په بنیاد باندې د دې دانون ګرځېدل دی یو دویمه معنا دا چې دا په عقل باندې پرده راولي عقل باندې پرده راولي کله شراب سره اوس کی نو په عقل پرده راشي د دې وجه نه دي ته خمر وایي هغه شی چې په عقل پرده راولي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم شی په ډیر مقدار کې نشه پیدا کوي دا په لږ مقدار کې هم حرام دی اگر که په لږ مقدار کې نشه نه پیدا کوي خو چې ډیر مقدار کې نشه پیدا کوي نو لږ مقدار کې هم دا حرام دی دغه چاکل باندې پرده راولي دې نه پر خو تاسو ته خبره واورېده سزا باندې ځان پوي کوي سزا د دې مختلفه ده عمر رضی الله تعالی عنہ اتیا کوړي او دنه مخ کې 40 کوړي شراب وسکون کې تا ورکړی شوی دي په دې کې یو روایت داسې هم ده چې کومه دانډې سره وهل کېدل هغه فشاخونه نو 40 وا نو چې 40 دانډې وهي دا داسې شوی لکه 80 کوړي خو چې ټول روایت را جمع کړي نو اکثر پکې سلويخ کوړي دي سلويخ 40 کوړي د سزا ده علی رضی الله تعالی عنہ یو قول داسې مشتا چې دا 40 کوړي سزا لګدا چونکه دا دروغ وایي نو دا 40 کومګه د دروغ سره شامل کو نو 80 کوړي ودا اوه په هر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې سلويخ کوړي سزا ورکړې شوې ده عمر رضی الله عنه په زمانه کې اتیا کوړي سزا ورکړې شوې ده شرابو کې اته کسان ګناه کې شریک دي اته کسان یعنی د ګناه کې
اته کسان داسې دي چې هغه د شرابو کې یو شان د ګناهګار دي لکه څنګه چې سکون کې ګناهګار دی سکون کې وړون کې جوړون کې تیارون کې چا د پاره وړون کې چا د پاره تیارون کې خرڅون کې یعنی څومره چې په دې کې ملوث دی دا اته کسان په حدیثو کې ذکر دی چې دا په دې ګناه کې شریک دی الله تعالی دې موږ تاسو د دې ګناه نه بچ کړي دینه بعد والمیسر میسر د یسر نه دی یسر وای اسانی تا اصطلاحی معنی جواری یسر چونکه جواری کې مال آسان سره ملاويږي او دې ته قمار هم وای قمار د قبر نه دی قمر سپوږمۍ ته ویل کیږي سپوږمۍ وروي غټه شي بیا ورشي بیا غټه شي نو دا جوارګر هم داسي کله مال وګټي لکونو مالک شي کله مال بایلی اړوخکاری نه دومره نقصان دي شي د دې هر صورت حرام ده بعضی صورتونو ذکر قرآن کریم کې یا په حدیثو کې راغلی ده لکه مثلا قرآن دازی وکا د حق نه بغیر دا بعضی کسان چې خپلو کې خبرې کوي دا ما سره هم زیاته کوي ما د حساس غوندې مزاج دی چې زما یو کس ته خیالي او خوا کې ملګرو سره هم زیاته کوي براه کرم د څنګه ملګری یو عادت یو حق دا هم دی چې هغه مډسترب کوه بهرحال الله دې موږ ټول ته معافي وکړي نو شرع نو جوارګر هر صورت چې هغه ته د بل حق په آسان سره ملاويږي کاغه وایا داسې ته وایي او کدا سي ته وایي کاغه شعر وباسي او که قرآن دازي کوي دا ټول حرام دي مونږ تاسو بوندونه د بانک بوند چې کوم دی دا په دوه صورتونو کې حرام دی یو دا جواری دا دویم دا د سود پیسې دي دا په حقیقت کې پیسې نه دي دا هغه پیسې دي چې دې باندې سود وشي او سود کې چې کومه ګټه وشي دا تعالی درکړي په دې وجنه دا حرام دي په هر یو صورت حرام دي دا په جواری کې راځي سود کې هم راځي او جواری کې هم راځي دین علاوه عام بازارونو کې چې دا وړو بوندونه یا انامي بوندونه وغیرہ خرڅيږي دا ټول د جواری مختلف قسمونه دي تفصیل وخت دلته نه بهرحال دا حرام دي د دې پیسې حرام دي دا ټول په پیسې کې راځي میسر کې ولا انصاف نصوب جمع ده استانا د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې که شی حلال شو که نوم شو که وقف کړی شو که هر څه شو خو د الله نه علاوه تعظیم یا لویواله یا د غیبانه امداد کولو عقیده رستا پسین کی دا ټول په دې کې مراد دي او دا ټول حرام دي والاسلام قرآن دازي ظلم جمع دې معنا مې کړی و دی به یو کله کې متریت ایران واچول افعل ولا تفعل او قف یا خاموش شه هغه بنیاد باندې به دې کار کوو نو دا حرام دی دا حرام دی دا رجس من عمل شیطان دا رجس دی رجس گندگی ته ویل کیږي دا صفا کیږي نه دا د عمل شیطان دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي آخری زمانه کې وو داسې قوم پیدا وشي چې هغه وو غانې بجانې اوري بدکاری وکړي شراب وڅکي خو نمونه ورته بدل کی نمونه ورته بدل کی نو کار نوم کې حلالي گنا دا حرام دي آیت نمبر 92 کې الله فرمایي چې اطیعوا الله او اطیعوا رسول دا الله او دا الله د رسول خبره ومنئ واحذروا او یریږي یره پیدا وکړي دا الله د عذاب نه لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چوک چې دنیا کې شراب اس کی قیامت پر ورځ بدتا یعنی جنت کې والله دتا شراب نه ورکړي څنګه په دنیا کې شراب سکلي نو ځان پوي کوي آیت نمبر 92 کې الله فرمایي چې زما پیغمبر باندې خورا سوال دي منل نه منل غصتا کار دی انما بشک خبره دادا علی رسولنا البلاغ المبین زما پیغمبر خورا سوال وا
تا ته ورسول اوس منی او نه منی دا بستا کار دی. ورپسې آیت نمبر 95 کې د ښکار بیا یو حکم دی چې کله تاسو احرام حالت کې یې نو ښکار مه کوئ. ها که چانه غلطي کې ښکار وشو نو فکسان منصفان به مقرر کی هغه به حکم وکي چې دا کم شي چې ښکار کړی دی د وچې د دریاب نه دا تقریبا د څومره پیسو یا په برابر د کم تناور دی. فیصله وکړه مثلا هرن منکړی دی هرن او دوی فیصله وکړله چې دا په برابر د یو ګټ دی نو ته به د ګټ پیسې یا یو ګټ به واخلې حرم ته به واستوي مکې خلک به هغه خوري نه به ته خپله خوري نه به بل ځای کې د حلالوي. دا د هغوی د خبره دی او الله وایي دا کفاره ده او دا به خامخا رسوئ تاسو غریبانو خوراک دی او عدل او یا پیسې دي صیامن روژې دا دې دپاره چې تاسو ته د خپلې سزا یا د خپلې ګناه سزا میلاو شي. ها آیت نمبر 96 د دریاب ښکار په تاسو باندې حلال دی. ماهی نیسئ خیر دی ونیسه یا دریاب نور حلال ځناور هغې کې مسلک کې اختلاف شته چې ټول حلال دی او که نه خو بهرحال د دریاب ښکار دا حلال دی متاع لکم وللسیارة تاسو دپاره او سفر کوونکو دپاره. څومره پورې چې تاسو په احرام کې یئ هغه وخت پورې به تاسو ښکار نه کوئ ځکه چې دا حرام دي. آیت نمبر 100 سورة مائدہ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث دې خلکو ته ووایه چې طیب او ګنده دا برابر نه دي. اگر که دا ګندګي تا حیران ولې نه کي په ښایست باندې په ډېروالي باندې په خوند باندې په ذایقې باندې د دنیا په ګټې باندې مونږ یو خپلو یو وخت دا فاطمید فاونډیشن باندې دا قراندازي وکړه هغه جیب کې دا ټکټ و نو هغه جیب نه څه سامان راوستو نو ټکټ مونږ ولیدو زه یو بل کس ورا سره نو مونږ ورته ویل چې فلانیا زموږ خپلو فلانیا دا خو حرامي دي دا کتا ته وته دا پیسې نو دا حرامي دي نو ډېر حیرانی سره وایي حسب رقم کړي لس لکم حرامي دي حرام خو یو روپۍ وی چې وای منده او چاته ورکې د الله په لار کې لس لکه ملو شي دا څنګه حرامي نو دا ډېرواله دا ډېر ګران دی په پرې خودو کې دې آیات کې اصل کې دا خبره کوي. نو اول ازمایش کې جان ما چوا لکونه کروڑونه روپۍ ملاويږي په دې انعامي بونډونو کې نو الله وایي کدا مال دی که خوند دی که دنیا ده که هر یو شی دی خو یاد ساته ګنده او پاک دا برابر نه دا ګندګي دی چې ته ګناه ته مایل نه کی اگر کته ډېر زیات حیران یا متاثر ولې نه کی. فتقوا الله نو یریږئ ګناه پرېږدئ اے د عقل خاوندانو. بیا دا فرمایي آیت نمبر 101 کې ډېرو شیانو پوښتنې مه کوئ. ها پوښتنه به دې خفه کي ډېرو شیانو پوښتنه مه کوه. دې باره کې صحابه کرامو کردار واوره بس بیا ته پوهېږې په دې حکم باندې انشاءالله کله الله خوښوي. تاسو نه یو پوښتنه کوم جواب یې راکئ چاته معلوم یې صرف لاس اوچت کړي به زه به پوه شم. عمره فرض ده واجب ده سنت ده مستحب ده نفل ده څه شی ده عمره جواب نشي راکولی. ما خیال کې دې څو کسانو نه علاوه دا ولې دا انجینر صاحب وايي سنت ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقه بداوا په دې باندې به ځان پوهیږي بس ته پوهیږي بیا انشاءالله ځکه چې یو آیت تاسو ته کړی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که تاسو ایمان د صحابه کرامو په شان ایمان شو نو هدایت هم بیا موندو بس به هدایت شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عمره وکړئ
یو صحابین پختنه نه دا کړی چې فرض ده که واجب ده که سنت ده او که نفل ده او که څه شی ده خو رسول الله وایي وکړه بس دی به وکړه رسول الله صلی الله فرمایي حج وکړه ټولو خلکو وایي ټیک دی یو پکې پښتنه وکړه یا رسول الله هر کالی یا رسول الله هر کالی یا رسول الله هر کالی رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهائی غصه سره جواب ورکو که اوس ما ویلی وی چې هر کالی استاد وجنا د نور مسلمانانو ته څومره تکلیف رسیدلې وي دا نه بني اسرائیل ولې جوړوي هغه ته ولې غوا لاله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که غوا لاله کړي وي حکم پورا و کما غوا څنګه غوا څومره غوا چرته غوا رنګي څنګه ده عمر څنګه ده لونه وغیرہ وغیرہ انو ځان ته ګرانه کړه نو صحابه کرام طریقه به داوا چې حکم رسول الله وکړو دا پته به نه لګولا چې دا کم حیثیت کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي سمعنا موږ واردل واطعنا او موږ ومنله دا کردار د رسول الله د صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین تاسو کداغه کردار الله زموږ جوړ کی دا ټول مسالې ختمي عموما دا تقسیم دا دې بنیاد باندې کیږي چې موږ ځان ته پکې لار جوړو کوشش کوو خیر دې فرض خو نه لري خیر دې واجب خو نه لري خیر دې سنت خو نه لري سنت د فرض خو نه دي نفل پرې پاتې شي نو خیر دې فنا هغه دغه چونانچه یعنی اگر مگر دا ټول دې لپاره چې موږ د حکم منلو ته تیار نه یو نو د بني اسرائیل په شان ته ځان ته نورم ګرانه کړو نو الله تعالی فرمایي ډېر پښتنې مکوه څنګه حکم تاسو ملاو شي هغه څه منلو کوشش کوه یو خوږ شانتي آیت درته وایم ډېر ځین نه ټینشن کوشش کوي شي الله دې موږ تاسو پوي کی فتقوا الله الله نو یریږي مستطاعتم څومره چې تاسو طاقت رسی دومره الله نو یریږي په دومره د الله خبره منا تفصیل وخت دې کې نه بیا تعالی فرمایي آیت نمبر 105 کې یا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون سورۃ مائدہ آیت نمبر 105 دا لگا بیا توجہ کا آیت مطلب دا ہے چې ته دعوت ورکوا ضروری نه چې تا خبره خلق ومني نو تا کا دعوت ورکول دي تا دعوت ورسو هغه ودمنه نو الله وايي تخپل ذمہ داری پوره کوا ته دا الله د ذمہ داری د اخلاصي هغه پوښاو دا الله پوښا لفظي معنی دا سیدا اے ایمان والو علیکم انفسکم تاسو باندې تاسو ځانونه دي یعنی ذمہ داری لا يضركم من ضل هغه سره تاسو نقصان نشي رسولای چې هغه گمراه شي اذا اهتديتم کله چې تاسو په خپل هدایت باندې یې الله د دې دا مراد نه وي چې بل ته دعوت نه ورکړي مراد دا چې دعوت به ورکړي نو چې کله نه مني نو دته انسان ته تکلیف رسي پریشان کیږي انسان نو الله فرمایي پریشان کېږه ما تا خپل ذمہ داری پورا کړی دا وما علينا الا البلاغ وما عليك الا البلاغ کوم زمير رسول دي هغه پوښا او دا کار پوښا ته نو ولا در رسول پختنه کوي کچېری تا دا کار کړی بیا پسې یو آیت ته چې آیت محاربه وایي هغه پښتو کې تاسو واورئ ما تاسو ته آیت ترجمه ټول لیکلې ده کورونو کې به تاسو خپل تفسیر کې تفصیل سره کته شي سورۃ مائدہ آیت نمبر 106 دا هغه تفصیل تاسو واورئ تفصیل تاسو یو سره صحابیو سفر کو بسرا وای سیانو یو تمیمی داری بنوم باندې او یو دادی ابن بدا او ابن حام بنوم باندې وو
دو کسان ورسره وو بهرحال او دا په سفر کې وو سفر کې دی بیمار شو چې کله دی بیمار شو نو د خپل د ملګرو ته خپل مال ورکو چې دا ما کور ولته ورسوي زما کور ولته ورسوي او باغې کې پټ شانتي یو چټي کې خودو پټ شانتي چې دې سامان کې دا شیونه دي هغه لارل هغه په کور کې سامان ورکو یو پهلوا پیاله سونه کار پښه او هغه پټکړه نو سامان ورکو چې سامان ورکو پیاله پکې نه و پوښتنه وکړه وایي موږ ته پیاله نه راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیس ویو چې دې زموږ د ملګری چې مرکه دوی خپل هغه پیاله پټکړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه راوختل زمانه نه بعد وای قسم وکي تاسو په نکړه ده وای نه وای قسم وکي قسم یې وکړو چې موږ نه پټکړه معاملې ختم شوه لاړل سواق بعد هغه پیاله په بازار کې ولیدې شو پښتنه وشو دا پیاله چرته و وای دا پلاني را باندې خرڅ کړي دا عمر سره و چې پټه کړي و هغه دوباره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیس راوړو چې پیاله په بازار کې ملاو شو او دې خرڅ کړي دا دوباره یې ویلا وغوښتل نو بیا قسم الله تعالی دې رومانو نه وانه غوښتو بلکې دې ورستنو دوران پور دی واغستو چې تاسو به اوس قسم کوئ چې دا پیاله زمونږ وا او دې خپل قسم کې دروغ ویلیو دا محاربه آیت ته د شهادت آیت ته هغه آیت باندې 106 نمبر آیت کې دې باندې کې الله تعالی فرمایي چې کله تاسو معاملې پیښ شو نو موږ دا فقہ کې دا لومړي کتابونه چې کله وایي کنه نو هغه کې یو شی زده کوي چې منکر لره قسم دی او دا به دا زده کوو منکر لره قسم دی نو څوک چې منکر شي دی به قسم کوي خو کله به خلاف باندې مالی مسروقه ملاو شو نو بیا به قسم هغه بل ګروپ ته ورکول کېږي نو الله دې آیت کې فرمایي چې دا دویم ګروپ ته قسم ورکولو کې یو حکمت دا ده چې دا لومبني سره کې دایره موجوده وي چې که زما دا مال بیا ملاو شو نو بیا زه په قسم نه خلاصېږم قسم به بیا ما ته نه راکولی کېږي بلکې دې بل سړي ته به ورکولی کېږي دا طریقه ده دا عدالت الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي فینو سینا دا دغه باره کې 107 نمبر آیات کې ده چې کله دواړه بیا اطلاع وموندله چې کني دی خو استحقاق ده دی یا دا ګناه دی کړی دا نو دا ورسنی دواړه به د لومبني دواړو په ځای باندې قسم وخوري او بیا به هغوی ته سزا میلاو شي دا غله کوونکو دا چې غلا کړي دا آیت نمبر 107 آیت نمبر 108 کې الله تعالی فرمایي چې دې حکمت هم ذکر دی چې تاسو سره کې یې موجوده وي بیا به په دروغو قسم نه خورئ سورۃ انعام شروع کیږي سورۃ انعام آیت نمبر 68 کې حکم دے اغواوری وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا یا مسلمانانو کله چې څوک داسې مجلس کې ناستی چې د الله آیاتونو پورې ټوکی کوي مسخره کوي نکته چینی کوي نو دې سره کې نه ما بیا او د دې تفصیل ما مخکې بیانم کړو که هغه د خبرو په صورت کې ده او کده الله په نافرمانی بل یو صورت ده لکه غانے بجانے شراب کباب وغیرہ وغیرہ او یا سي ټوکی کوي به ډیر مونږه خپل شبو کېم کوو ګيري پورې خواندو نو ګيره کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ده قرآن پورې خواندو آیتونو پورې خواندو وغیرہ وغیرہ نه وای داسې خلکو سره کېنه ما داسې خلکو سره مکینه ها کته ور سره ناس دي او هیر دیو نو چې کله دی یاد شي فورن ته پاتا بیا دې سره مخکې کېنه ما آیت نمبر 68 کې آیت نمبر 70 کې الله تعالی فرمایي دا ګران هم دی دا آیت او ضروري هم دی نو دې توجه سره واوره دا تقریبا بګنی تر سره دا آیت تړلې ده ګران دی ترجمه کې منلو کې پویدو کې خو عمل کې انتهایی
पे पोई का وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هغه خلق پرېږده چې خپل دین پورې ټوکې کوي داسې خلق پرېږده وغرتهم الحیات الدنیا دا د دنیا زندگی دوکې کې اچولې دي دې دنیا زندگی ته ترجیح ورکړې ده بنگله ده پلاټ دی کور دی کاروبار دی بینک بیلنس دی پیسې دي دومره وګټه دومره تعلیم وکړو دا نوکر بشي دا بشي وغیره وغیره دې دوکه کړې دي اوس واوره دا حکم ډېر ضروري دی ګورې وذکر دیتا نصیحت ورکا به په دې قرآن ذریعے سره دا تاسو خپل تفسیرونو کې بیا وګورئ اختلاف یې معنا چې کم دی کیوي هغه ته ان شاء الله خیر ان شاء الله الله توفیق سره کیږي دې معنی کې چې اختلاف نه کړي دا څه خلک چې دنیا ته ترجیح ورکړي دا قرآن سره نصیحت ورته وکا قرآن ذریعے سره ولی ان تبصلا ګرانټ کړي معنی دا ده ولی چې د قرآن نه سوالو ذریعے سره دا سره هلاک نشي یعنی تا به دعوت رسولې نه او دا سره په هلاکت کې پریوزي او د هلاکت ګناه تا باندې به هم راشي د دې تفصیل بیا سورۃ النحل کې نه 95 کې ده او د تخفل ځکه بیا کوم هم دې آیات درې تشریح ده چې ستاسو وجنا ان دا بل سره پوښښوي نو او دته سزا ملاو شو او ته پوي وي یا ته دعوت رسولې نو نو ګناه کې شریکي ها ان تبصر نفس بما كسبت فسبب دا هغه ګناه چې هغه کړی دا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل دا سره به هلاک شي دا بیا آخرت کې چې هر څومره پیسې ورکی قبلي کې بنا الله وای دا به قبلي لا يؤخذ منها څنګه غسل نشي توان به آخرت کې نشي ورکوي څنګه چې دنیا کې ګره شي دا اولئک الذين ابسلوا بما كسبوا دا خلقتي چې خپل عمل په بنیاد باندې هلاک شول خپل عمل په بنیاد هلاک شول دوی لپاره لهم دوی لپاره شراب وبدي من حميم د خټېدلونه خټ کېدلې وب الله دې موږ تاسو بچ کی وعذاب علیم عذاب دردناک بما كانوا يكفرون فسبب دې چې دې انکار کوو تاسو ته می وذکر به بنیاد باندې لږه شدت خودو چې دا حکم یوازې د هغه د هلاکېدو نه دی تا ته د دعوت رسولو حکم د هغې نه مخکې دی دا چې به هلاک شي او بیا به ته ذمهوار یې دې باره کې یو دوه معمولي غوندې آیتونه واورئ الله فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ گوارا الله قسم کوي په زمانه چې ټول انسانان نقصان کړي ها څلور انسانان نقصان نه بچي الا الذين امنوا ایمان راوړ وعملوا الصالحات نیک عمل وکړو وتواصوا بالحق د حق دعوت ورسو بلتا دا څلور شرایط دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا لازمی پرچرا دین بغیر پاس کېدلای نشي چې دا څلور پرچې دي پاس کړی دی ایمان عمل صالح حق وصیت او د تلار کې چې کوم تکلیف ملاو شي هغه باندې د صبر وصیت کول دا د حق وصیت هغه خبره ده او دې باره کې یو دورو چې مخکې ما تفصیل سره تقریر کړو خو تاسو ساده پښتو کې په یوه کوشش کوم څنګه زنانم ناست دي تاسو مې یې الله دې مونږ تاسو پوری کړي بیګا ما څه خبره کړې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی واغسته چې ما خبره رسولې ده دا گواہی په سورته حج کې په سورته بقره کې
په سورۃ آل عمران کې همدارنګه انعام کې همدارنګه ورست نور دا ټولو کې زمونږ ټولو نه الله غسدا او ټول والا پیش کوي سورۃ په څنګه وي پښتو کې ساده الفاظو کې تاسو په یو کوشش کوم د باغناران سره خوا کې په دې فیسبوک کې یو سره اوسېږي عبد الله نوم دی مثلا دې بالا راوړي عبد الله راشه تا قرآن ویلو نه ولی ما ته چاره سوال نه تا قرآن په دې خبره عمل کړو نه ولی ما ته چاره سوال نه تا بدکاری افلانه ګناه پر خو دی و نه ولی زه خبر نه خبر نه خبر چاته اوسې دی فیسبوک کې کم کور دی افلانه الله به دا ټول باندې دا گواہی پیش کړي حالات دا څه پته ده خدا کوم ته چې تاسو ته نمبر کوي دا ثابت چې گواہی دا ټول گواہی عمل وکيږي دا ټول فیسبوک کې اوسې دی او فیسبوک کې اوسې ده ها کوم دي کې پلاني کوڅه کې ډاکټر ظهور مو اوسې ده راشتم پلانه عبدالله عبدالرحمن اوسې ده تم راشه عبدالعلی اوسې ده تم راشه او پلانه راشه تا سره پیژنې او پیژنما تا سره اوسېدو دی وایي چې دی ماته د قرآن دعوت نه ورکړی نو تا دته د قرآن دعوت ورکړی وو ځکه جواب الله تعالی څنګه اخلي کچری تا دعوت ورکړی وي نو ستا ګواهي به د په خلاف قبول شي او دی به د نه منلو په بنیاد سزا ته برابر شي الله دې موږ بچي کچری ته وویلي چې نه ما نه ورسولې نو بیا به تا نه الله پوښتنه کوي ولې زه نه خبر بیا به تا باندې بل ګواه کي بیا به بل ګواه کي دا ګواهي د مسلمانانو به یو بل باندې قیامت کې کی نو که ستا ګواهي دنیا کې چا باندې ثابته شوه نو ته به ګواه وګرځې تا ته به الله نجات درکړي هغه سره به مجرم پاتې شي چې ستا خبره منلې نه وه څنګه چې خبره خو ستا نه وه خبره خو د الله او د الله رسول وه او که تا نه یې کړي نو د هغه جرم او ستا جرم دا د ګواهي لوی تفصیل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګواهي زموږ ټولو په حق کې زموږ د امت ګواهي د نور امتونو په حق کې او موږ یو بل په حق کې به دا ګواهي کېږي قیامت په ورځ دا د دې معنی ده وتواصوا بالحق حق وصیت رسول نو ستانه پښتنه کومه دا کار دا غیر ضروری کار دی دا د مولوی صاحب کار دی دا صرف د فلانی صاحب کار دی دا د هر مسلمان کار دی دبل پیغمبر ولې ناراضي دا معجزه د قرآن په صورت کې تا ته ولې درکړې ده ستا په لاس کې معجزه ده دا قرآن معجزه ده دا دې دپاره ده چې دا به رسوي نو بیا الله تعالی فرمایي آیت نمبر 106 یو بل سره تړلي دي دا قرآن ټول د کوي په شان دی راسي اتبع پیغمبرك ما وحي اليك من ربك دا کوم وحي چې تا ته دا الله طرف نشوي دا د پیروي کوا د خبره منا او مشرکینونه مخواړه مشرکان سره ملګرتیا ما کوي نه مخواړه آیت نمبر 108 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الله نه علاوه د بل چا چې څوک عبادت کوي هغه ته کنځلې مکوا ځکه چې ته چې دا هغه خدای ته کنځلې وکي نو هغه به ستا خدای ته بیا کنځل وکي د دې پوهې دپاره یو حدیث کافی دی انشاءالله بخاری شریف حدیث دی صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپل بیاندو ته کنځلې مکوئ صحابه کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله خپل بیاندو ته څنګه څوک کنځل کوي وایي ته چې د بل چا مور ته کنځل وکړي هغه ستا مور یادوي او که نه یادوي او یادوي نو بس تا خپلې مور ته کنځلې شوې اوس څوک چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي او ته هغې ته کنځل وکړې
استاد سمدستی بابا داسې داسې استاد فلانی بابا داسې داسې هغه په جواب کې تاسو وایي نو کنځل غوالا تشوي حسن خذوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه الله تخلق اولا حکمت سره او خسته نصیحت کول سره خسته نصیحت کول سره سورۃ انعام آیت نمبر 120 اے خلکو هغه خوراک وکړي چې باغ باندې د الله نوم واغستل شي مما ذکر اسم الله الله نوم دی واغستل شي الله اکبر دی وایي نو دا خوراک کوا دا خوراک کوا ها کدا سره ته معلوم دی چې عقیدتن مشرک دی نو کبیا د الله نوم نه چې قران هم به ختم کی به مخره ها ظاهر او پټه ټول ګناه مکوي ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله دا الله نوم چې به وانه غسته شي نو هغه مخره تاسو هغه زبکی هغه زب تاسو باندې حرام ده هغه تاسو خورئ ما او که تاسو د دې مشرکانو اطاعت وکړئ نو تاسو به ګناهګار شئ داونن احکامات چې لږ متصل کیږي مختصر بیا هم په بل شي باندې پویاما ان شاء الله پرون منافق ما تاسو ته خودو نن منافق څه کوي منافق څه کوي منافق دا لفظ دی نفقن هغه سوره یا هغه سورنګ چې په طرف ته لاري د موګه کیا د لومبره هغه کور چې دی خواته موزي او دی خواته موزي دې ته منافق وایي چونکه منافق دو پره کوي دو مخه وي ښکارا یو شان دی وي پټه بل شان دی وي نو دی وجه نه دته قران کې عربی کې منافق ویل کیږي دا په قسمه ده خدان په پای کې وخت مختصر ده منافق په قسمه ده یو عقیدتن ده یو عملن ده عقیدتن منافق هغه ده چې هغه په سره کې الله یا رسول الله یا اخرت یا کتابونه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرین نبی کېدل دا نه مانی زره نه مانی خو په ښکارا باندې ځان مؤمن جوړ کړی دی نو د دیو جهنم کې وی فی الدرک الاسفل من النار احقد درجه کې وی د اورنا فهم کې سم منافق عمل دی ځکه خو دا خبره نشته خو د نفاق عمل دې نه کیږي نو د نفاق د نشانه ما جمع کړی دي هغه تاسو واورئ ټول اول د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث واورئ چې څلور نشانه تاسو ورته هم ده خبره کوي دروغ وایي امانت ورکې خیانت کوي وعده او کې خلاف کوي په جګړه کې بدرت وایي تفصیلی وګورئ سورۃ بقره آیت نمبر 8 نوالا 16 پورې د دې نشانات دي هغه کې یو دار چې دای الله ته دوکور کوي فقره باندې ځان مؤمن ګڼي د دې بزرګو کې مرز ده کار د فساد لپاره کوي او فساد کار ته اصلاح وایي چې کني زغه کار کوما او نکانو خلقو ته او صحابه کرامو ته بیوقوف وایي چې دا کوم کړي دې ته بیوقوف وایي الله پورې خندا کوي او مؤمنانو پورې ټوکی کوي او الله به دې ته سزا ورکړي دا سورۃ بقره او بنی آیتونه ما مختصر تلاوت کړل یو څو آیتونه لږ توجه سره واورئ اپیل کوم سوال کوم تاسو ته یو سوال راوځ کوم چې کم از کم یو سره بل راولئ دا ډېر دا وړه خبره نه ده الله تعالی یو سره ستاسو وجه باندې د قران یو حکم زکی داتا د پاره دنیا او آخرت کې کافی ده بیا سورۃ النساء آیت نمبر 143 کی اللہ فرمائی منافق بارے کے ان المنافقین بشک منافقان یخادعون اللہ تا دکور کول کئی دکور کول کوشش کئی او اللہ دوی سرٹکی کئی یعنی دوی تا بدل ور کئی دا دوکے وَإِذَا قَامُوا الصَّلَاةَ کله چې دوی په منځ ودرېږي قاموا کسالا ودرېږي سست پست دا دویم نشان دی هغه څلور حدیث کې د سورۃ بقره کې
د سورۃ النساء دغه نشان لک په خپل منځ باندې دغه نشان خامخانن وګوره. منافق نوم سسپس کسالا کسلان سستی بےتوجی الله یدول پکې نه لا یذکرون یراؤون الناس خلق تیخای ولا یذکرون الله او الله نه یدی الا قلیلا مگر لگ صلو رکعت منځو کې الله پکې یاد نشي. اقم الصلاة لذکری سورۃ طه کې الله فرمایي منځ ما دې یاد پاره وکا او دې صلو رکعت وکي او ته بدا پته نه چې ما څنګه وکړو څنګه ویلي څومره مې ویلي موږ تقریبا عادت جوړ دې اشهد ان لا اله الا الله سوال اسمي پته اوچته شي خبر یو که خبر نه یو که زموږ اوچته شي عادت موږ جوړ شوی. الله اکبر سره سبحان ربي العظیم وایو عادت جوړ شوی دی. توجه نه کیږي یو سبحان ربي الاعلى یا سبحانك اللهم وبحمدك. الله تعالی توفیق راکو وجه بعد تفصیلی درسونه وسمږه فیس 6 F3 کې مسجد ابراهیم کې تفسیر سره درسي الله تاسو توفیق درکړي 2 بجې روزانه کوو کلال تمراشه نو تفسیر سره تاسو په یوم ان شاء الله هغه در تفسیر سره وي. یا سبحانك اللهم وبحمدك د دې معنی او مطلب څه او بیا په هر انداز کې ولولا څه اندازه ولکه چې الله سره سوایم نو الله منافق منتاسبی. دویم نشان دریم نشانی ته ده الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. کم مؤمنان چې د الله په لار کې اخلاص سره پیسې ورکړي او پیسې ورسره نه وي مهنت کوي مزدوري کوي او لګي پیسې ورکړي او دوی پرې دوی خندا کوي ټوکې مسخرې به کوي تا دې پیسو ته الله څه ضرورت دی تا به یې ویلو پیسې چل کیږي او تا دا ډېرې ولې ورکې او غریب بشي او د لګي دې ولې ورکې او دا خدومره غونډې مال دی بهرحال منافقینو دریم نشان دار دی. څلورم نشان د خپلو کې ټوکې مسخرې کوي الله او رسول الله یا دغه احکاماتو پورې او دا عادتونه مونږ کې شته ګوري دا خام دې دپاره چې مونږ کې دا شته اگر که الحمدلله عقیدتن بنئ او عمل کې وي نو یو وارې داسې واقع شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتل وایي تاسو رښتیا داسې ویلي وایي موږ خو ګپ لګوو موږ ټوکې کولې ګپ به لګوو نو الله ورته جواب کې فرمایي ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. الله او الله رسول پورې ټوکې کوي دغه احکاماتو پورې ټوکې کوي ډېر ډېر یعنې درته ښودلی شمه ویوفون والا ولې قرآن کې راغلي دي یوفون بالنذر ولې قرآن کې راغلي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. قرآن کې وایي چې کله کله خو مثقال کوه دا مسخرې دا ټوکې دا به تا مثال دا به تا ذهن کې راځي که ما ته داسې یو شرط در نورو معلوم خو شیطان یې بیا تا ذهن کې اچوي د دې وجې نه نه وایم نو الله وایي داسې مه کوئ. الله ولا رسول پورې ټوکې کوي الله وایي او بیا دا سزا ښودلې ده چې داسې خلکو ته به شدید ترینه سزا وي دا منافق دی. الله وایي دا منافق. آیت نمبر 65 سورت توبه. بیا سورت توبه 67 آیت کې الله تعالی فرمایي المنافقون والمنافقات بعضهم ببعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. خپلو کې یو بل سره دوستي ده ښه کارونو نه منې کول کوي بدو کارونو کې یو بل ته ترغیب ورکوي. قرآن ته لاړ نشي حج ته لاړ نشي قرآن ونه وایي جهاد ته لاړ نشي دا ونه کوي دا ونه کوي تواني به شي هوښیار سړی دومره تعلیم دې کړی دی ځان دې ضایع کړو وغیره وغیره دا بل نشان دی. بیا همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې منافق په انتظار کوي چې د مازدیګر د نوسترګه پریوزي او دې وخت کې به دی ودرېږي او د چرګې په شان د ټونګې به ووایي زر زر مونځ به وکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زر زر مونځ کول دا د منافق مونځ دی. او یو صحابي باندې 3 وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو چې دا مونځ ونه شو دا مونځ ونه شو
دا رکوع صحیح نه وه او کم از کم ذکر به رسول الله صلی الله علیه وسلم لس وارې کوو کم از کم سبحان ربی الاعلی دینه رو نور دعاګانې سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کم از کم لس کرتے ویلې او دا سر کول دا د منافق مونږ دی اخیری کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ذکا رسول الله صلی الله علیه وسلم بتا دعا کولا انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اے اللہ تعالی زد نفرت لو دلر کېدونه او د منافقتنا او د بدو اخلاقنا پناه غواړم یا الله تعالی دا دعا زمون تاسو په حق کې هم قبول کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك